او سخاوت په مکه مکرمه کې چې بادشاه دی غوره بادشاه دی ته وایي عبدالله رضی الله تعالی عنہ به په مکه مکرمه کې چې څوک حاجتمند ولیده چې ورته پته و چې دا ضرورتمند دی خو لیکن د خلقو نه نشي غوښتی نو عبدالله رضی الله تعالی عنہ به هغه کور په نښه کړ چې دا سړی په دې کور کې اوسېږي نو لاړو او په پټه یو تیلی به یې راوړه او دغه کور مخې ته یې کېښوده یو کس پرې راغی وی عبدالله یا امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنہ دلته څه کې او دا تیلی دې ولې کېښوده وی مه کوه وی دا مؤمن دی دا ډېر حاجتمند دی او زه دا نه غواړم چې زه دله تر وړاندې دا ورکړم هسې نه چې دا مؤمن مسلمان شرمنده نشي ونه شرمېږي مسلمانه ما ورته خو غریب داسې وشرمو چې 10 روپۍ ورکوي هم 4 کسانو نیولي تصویر به ترې وباسي په نیټ به یې ورکړي وی 10 روپۍ مې ورکړي په هسپتال کې به مریض پروت وي زما او ستا MNA او MPA به ورشي یو به ورسره چپړاسي لاړ شي وروره 1000 روپۍ به ورکوي هم 3 کسانو به نیولي و هغه غریب له به یې ورکړي او په کټ کې هسپتال کې پروت وي په 1000 روپۍ خو د ده یو ګولۍ نه کېږي دا زما او ستا خو کمران دی یو تروړه وره به ورکوي او پیمان یې ووایه دا هغه غریب ټولې دنیا ته به یې په نیټ باندې ښایي یو تروړه به 10 کسانو نیولي وی دا وړه مې ونه ورکړه او دا وګورئ ما د غریب سره مدد وکړه چې تا 100 کیلو وړه ورکړه د هغه 50 ټنه بېزتي دې وکړه په یو تروړه باندې افسوس مسلمانان دومره پرېوت